نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام دا مضمون چنن کم ستاسو په مخ کې شروع کیږي پاک دے هغه ذات چې چا سیلو کو بوئتلو بندخ پل لیلن دشپے من المسجد الحرام د مسجد حرامنا الى المسجد الاقصى مسجد اقصا تا چاته چې بیت المقدس وای اللہ دیو کی چې تاسو په پوه شئ دے مقام کی اللہ بیان کئی د معراج د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علماء وائی چې دے مقام کی د سبحانہ ضرورت سو اصحاب سیر وائی چې دې مقام کې ضرورت داو چې رستو به ډېر خلق دا سرا پیښ شي چې هغه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه معراج جسمانی نه انکار کوي او وایي بچي دا معراج جسمانی نو شوه بلکې دا روحانی شوه نو اللہ پاک دوڑان دینا صدباب کئی چې دا اللہ ہر صفت چې دے کامل کامل دے دا اللہ په ټولو صفتونو کې صفت ناقصه نشتا دا اللہ ټول صفتونه چې دي کامل کامل ہر صفت چې ده کامل کامل سبحان الذی پاک دے هغه ذات چې چا خپل بنده پشپکه د مسجد حرام نه اوچت کړ او بیت المقدس ته بوت نو دې سرد جسمه اوچتول او بیت المقدس ته بوتلل دا صفت کامله د پروردگار عالم سرد جسم او دې په خوب کې التبوتلل یا په خوب کې په معراج کول دا صفت ناقصه ده
نو سبحان الله زکا ہوئے چې د چا دا وهم را نشي چې زه په صفت ناقصم موصوفم بلکې زه خالقم لیکن د کامل صفت مالکم پیغمبر میں سره د بدن اوچت کړو بیت الله مقدس ته مې بوت د سبحان الذی دا معنا اوس بوتلو څنګه پیدا روانو سورلی وا د مسلم شریف یو لوی روایت ده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چشپوا ز د ام ہانیہ رضی اللہ تعالی عنہا پکور کی پروت د دې کور په مکه معظمه کې اوس چې چرته باب السعود ده چرته چې د مکی قاضی ناس دې مقام کې داغه کورو سردار کونین صلی الله علیه وسلم دل تشپوا او جبریل راغ ورسرا براق ده براق کتا سو خیالو کئی یو خود خلقو خیالی تصویر جوړ کړي دا اس په غوندي بدن والا جوړ کړي او سره والا د خزه جوړ کړي سردار کونین فرمایي چې براق یو داسې شیو چې د قچر نه لګ وړو کې او د خر نه لګ غټ داسې یو شیو چې هغه زما د سورلې د پاره جبريل امین راوسته داغه رفتار با داسې و چې یو قدم به داسې پرې وته لکه دې ځنه چې څنګه په نظر انتها د اسمان ښکاری یو قدم بداس څه زمانہ مخکې خلق ته دا اشتباه و چې یو قدم څنګه چلو شو دا ګران کار دیو کنه دي اوس کده دې خلق دماغ دا نه مني چې دا لندن نا امریکې ته د 1400 غنټو لار ده اوس یو جاز فرانس ایجاد کړی دی هغه د لندن نا امریکې ته د 1400 غنټو لار په یو نیمه غنټه کې وای او سل کسب کې سواری نو د فرانس جوړ کړی جاز خو دی 1400 میله په یو غنټه کې وای او د اسمان جوړ کړی جاز دی 14 کروڑ میل د سترګو پرب کې نه وای اوس قدام عقلی چې فرض کړه چا عقل کې ناراضي نو پاکستان کې ډېر سرونه داسې دي چې هغه پورې سر د خر تړلي لاندې تنه د بنی آدمي او پاس سر چې ده دا ور پورې د خر تړلي اوس خر سره د ما څه کار دی چې زه خر سره به خبرې کوم خر سره د خبرو علاج ما ته قران خودلې ما ته خودلې واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الله وی چې خر در سره په باشي نو سلام ورته کوو ځان ته خلاصو نو قران کریم وړاندې نه سبدباب کوي چې سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام پاک دے هغه ذات چا چې پشپکه
خپل حبیب بیت المقدس ته بوت. عزیزانو شپه ده، جبریل راغی او دی راویښ که. چې دی راویښ که نو بوی تلو د آب زمزم کوی ته، هلته یې پې اودس وکړو. بیا ولا شق صدر وکړو. شق صدر، شق صدر دې ته وایي چې د سینې اپریشن یې ولا وکړو. په سینه کې دننه چې د بشري طبیعت څه اشیاو هغه یې ترې وویسته، بیا ولا سینه وګنډله. دا هم د دې سرونو په عقل کې نه راتله. د مردار وی چې هلته اپریشن وشو، هلته بیا اسمان ته څنګه بوتلو؟ دا خو ګران کار دی. که خیال وکئ په فلپین کې یوه ښځه ده چې هغه په دې ګوته وی اپریشن کوي، نو د فلپین په عیسایانو خو د ایمان شته چې په ګوته اپریشن کوي، او په جبرائیل علیہ السلام د ایمان نشته چې د رسول الله اپریشن یې په ګوته کړی. تاسو خیال راغی د فلپین عیسائی ښځه خو په ګوته اپریشن تا په ایمان راوړی دی، او د جبریل اپریشن د پیغمبر په ګوته په دې د ایمان نشته. دې ته سوچ کوئ، دې ته فکر کوئ. اوس هر شی داسې خارج ته راغلی دی چې لغوندې م سړي کې عقل وي نو هغه چغې د هغې انکار نشي کولی. عزیزانو، سرداری کونین باندې اودس وکړو او راوستو په بورا کې سور کړ. چې سورې کو نو دا شپه ده. اسرا بعبده لیلا، علماء لیکي چې لیلا ټول شپه روانو مزل کولو، ځکه چې الله وی دا کار د ده بوتلل د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته په شپه کې شوي. نو لیل لفظ چې دی دا ټول شپې ته شامل دی. دینه دا معلومیږي چې ټول شپه مزل کول او روان. علماء وی چې نه، لیلن کې تنوین د پاره د تقلیل دی. تنوین دا د پاره د تقلیل دی. تقلیل څه معنا؟ تقلیل دا معنا چې دا اسراء چې شوی و دا په شپه کې و، خو لیلن د شپې په یو پړک کې. دا لیلن کې تنوین وایي د دوه زورونو یا دوه پیخونو وغیرہ. دا تنوین د تقلیل ده د شپې د سترګو په رات کې. اوس چې بیت المقدس تا د ورسید، دا بتا صلا پیښور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان د ناصر خان سرار ساتھ ملاوی گی. او د دین علاوه د دینی تقاریو کیسٹ به هم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي، او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کیسټ. په دغه مقام کې حضور صلی الله علیه وسلم دو رکعاتا منذ بہر تکبیر عرض داو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحیت المسجد اور پدغه وخت کې بیا د بیت المقدس نه
دے اسمان تزی معراج تک تاسو خیالو کئی معراج ذکوئی عروج پا عربی جبہ کی پورتا خطوتا ہوئی معراج تا هم ذکر معراج ہوئی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکی پورتا خطوتا علماء وائی چه دسترگو در رب خبرو آسمان تک رسی عزیزانو آسمان تا 3 کروڑ میل مزل 3 کروڑ میل 10 پوگمیں 2,15,000 میل دزمکے نے اونچا کرا 10 پوگمیں 10 توری دا آسمان لاندې مثل القنادیل لکه دا بجلی چې د چت لاندې را ځوړندی دغه ستوري بیا د اسمان لاندې داسې را ځوړندي فایده یې څه شوه فایده قرآن په خپله ویلې ده ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح الله وی د دنیا اسمان چې دی ما ښایسته کړی دی په ستورو باندې دا زینت د اسمان وجعلناها رجوما للشیاطین او بیا نو دا د اور لمبې د شیطانانو د پاره ګرځولي دي چې اسمان ته شیطان لار شي دا ستوره ورته د اور لمبه شي او پیولي آسمان د دنیا ته چرسی او دروازه ټکوي دربان د اسمان आवाज کوي چې څوک جبریل علیہ السلام ورتوی انا جبریل ومن معك در سره څوک دی ومعي محمد رسول الله صلی الله ملائکه دروازه لري کوي او په قطار ملائکه دائیں بائیں داول اسمان نه تر دیم اسمان پورې ولاړي استقبال کوي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا الفاظ وی چې مرحبا مرحبا بنبی صالح دلته یو نکته اوري نور بیان د بیا مخې جملې تاسو کوم علماء لیکي چې آسمانونو ته تک د پیغمبر غرض خو خدای سره ملاقات نو دا ملاقات خو په ځمکه کې دی نو دا دومره لوی سفر په کې سندل فرمایي چې بلتا تکلیف غرض نو بلتا راز داو چې د آسمانونو کې عربها او کربها پدمها بلکی چې دا کله نه پیدا دي ایسمکه ته نه دی راځي الله ته التجا وکړه چې یا الله په دې لوح محفوظ چې مونږ ګورو نو لا اله الا الله دا خدای خدایا دا محمد رسول الله ور سره چې کوم دی خدا دا خو یا مونږ ور پرېږده چې لاندې وګورو او یا لپاس راوله چې مونږ وګورو نو الله پاک دا ملائکو درخواست منظور کا او رسول الله صلی الله علیه وسلم آسمانونو ته بوتلو چې دا ملائکیم د په دیدار مشرف اوس سردار کونین څنګه وو نو دا تپوس خو بچا نه کوي ایک چانه نشي کوي
د څومره حسینو او د کومو کمالاتو مالکو. نو دا تپوس دو بزرگانو نه شوی دی او هغې ولا دا جواب ورکړی. یو خدا چې حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوبان همدارند تو تنها داری. یا رسول اللہ دی یوسف کو خالد مخستوالیو د موسیٰ علیہ السلام پلاس کی کمال چترخ کے لیو مننو پرکار دے کولو آنچ خوبان همدارند تو تنها داری. پٹول معشوقوں کی څومره خاصیتو ندی یا رسول اللہ خاصیت یہ آواز پتا کے بل بزرگ نہ د پیغمبر د حسن تپوس شو هغه دا تپوس ما نه مکوې دا تپوس جبرائیل نه وکړي. جبرائیل نه وی جبرائیل یو ورځ رسول الله ته کتل او ورته وی چې آفاقها گردیدہ آفاقها گردیدہ مہر بتان ورزیدہ بسیار خوبان دیدہ لیکن تو چیزیں دیگری. یا رسول اللہ وہ دنیا محبوبان و معشوقے میں ہو کہتے لیکن تپ کلا تبل سے بیا دا تپوس د بی عائشہ نو گئی د سورلسم سپوږمۍ د سردار کونین پکټ کې پروت تھے. بی عائشہ فرمائی واللہ العظیم ما بکل سپوږمۍ تکت کلب میں چہرہ انور د جناب رسول اللہ تکت چې د چهره تب میں وکتل سپوږمۍ برات تخکارې دلا داشا. نو هغه درخواست الله د ملائکو منظور کړ او دته دعوت ورکو چې اسمانونو تراشه. دغه ځاینا بیا پورته یو بل سورلی راغلی و چې هغه سورلی ته زینه وایي. علماء محققین لیکي چې خدای به په دې پوي وي چې دغه زینه چې حضور علیه الصلاۃ والسلام د بیت المقدس نه په سور آسمانونو ته تلو چې دا زینت څه شی دی. بعض علماء متاخرین وایي چې زینه داسې یو سورلی وه لکه دې وخت کې تاسو په دې شل یا درش منزلونو کې دا لفټونه وګورئ. باقی دی زینے اصل حقیقت سو حافظ ابن کثیر لکلی دی چھے آسمانوں تا تک چے دے آپ زینت شوے دے او زینت سے شو و دے خدای پوئے دے چے دا څنګه سورلی وا. عزیزانو بیا یو شپوا په شپه کې بیا د سترګو د رب خبره وا. نو د سترګو په رب کې د اسمان اول دروازې ته سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم خلاصه دا دروازه لري شو ملائکی ټول په
استقبال کې ولاړې دي. اول اسمان پار شو، دویم اسمان سره بیا دا چلو شو. ازدانو عرض داو چې دا عقل کې نه راتلل چې پیغمبر په دې جسم عنصري زنده باندې سورېدل او اسمانونو تتلل، دا غوښته چاو اسمان ته خدای زنده را لګلې چاوا خدای. یو سړي ما ته ویا کالجی الکو ما ته مولانا صاحب ته چې وای چې دا بوراق یا دا زینه دا جازو نو د دې جاز پایلټ څوک؟ جاز خو دې پایلټ نه چلی، ما پایلټ جبرائیل علیہ السلام سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم. دا آسمانونو ته چتلو نو جنت ته اول بوت. تیرا جمعہ ما دلتا خبره پریښوا چې جهنم ته وروته او په دغه سیر کې جبريل ورسره او جنت ته بوت. دا جنت ته وګوره. علماء لیکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبره خو پزمکه هم کې دی شي والله اسمانونو ته ولې بوتله او دومره لوی تکلیف یې ولا ورکړ. نو دا غي جوابونه ډېر. یو جواب دام چې دا الله منشا داوا چې زتا تا په جنتونو کې چې کوم نعمتونه ما ستا امت له جوړ کړي او ستا د امت سره مې بیع او شراء کړي ده. بیع شراء ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. اے پیغمبر استاد امت سره ما خرید و فروخت کړي دي. استاد امتیانو ځان او مال ما غسته دی او داغي په بدل کې می جنت ورکړي. نو پیغمبر راشه استاد امتیانو ځان او مال چې ما غسته دی او په بدل کې می کوم جنت ولا ورکړي دی نو یې ګوره بخې کچ امت له خوخم دی وکړي. تاسو خیال نو اصل منشا د معراج پتلو کې د پروردگار عالم داوا چې دا جنتونه وګوره چې کوم انتظامات ستاسو امت لپاره شوي دي چې دا د خوښم دی وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت ته چنه وته فرمایي چې ما ولیدل چې د جنت یو کمره دا د ملغلره ده. ملغلره به تاسو لیدلی یا نه وړې وړې می لګي غټي د جنت ملغلره هغه دومره لوی چې دا غیر دننه د کمره یو کمره به د یو ملغلره نه جوړي او دا هغه کمرې پلنواله بش پیڅه ملي د یوې ملغلري کمره او دا غي پلنواله چې ده هغه بش پیڅه ملي او چتواله پرېږه چا بچو دا د یو کمره. بیا د دالانونو سپری چې دي دا به د یاقوتو د زبرجدو عزیزانو داغه اغا سیمت چکم آغی کے لگی علماء لکی چھے
هغه په داسې سیمټ او خاوره وي چې هغې کې لګېدلي چې ستا زندګي پکې به بس ځکه چې هغې نه وروسته خو مرګ بیا شته نه که نه چې ته پکې هغه دیوال کې سیمټ او پلستري چې کومې دي هغې نه به د مشک او د عنبرو خوشبویانې راځي. دا به نه چې نن خوشبویي ولګوه او سبا یې بوی لاړ یا سپری مرې په ځان وکړه او سبا اوس سپری راوتي دي صاحبه په 300 روپۍ 400 روپۍ یو سپری ده. نو عزیزانو زما عرض داو چې جنت ته خو پیغمبر خدای بوتلو چې دی امت دپاره پټ کا او آیا دا امت وي چې دا به هغې جنت ته ځي چې کوم پیغمبر ورته خوښ کړي. ټول عمر درش پېته کاله په درش پېته کاله کې 40 کاله هغه زمانہ وا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبوت نو ورکړل شوی. په 40 کال نبوت ورکړل شو او بیا زمانہ د نبوت چې وا هغه 23 کاله. علماء محققین پدې کې لږ اختلاف دی چې معراج چې دی دا د نبوت په 100 کال باندې شوی دی. که تاسو خیال وکړئ عام طور مونږ خو دا اورو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج شوی لیکن معراج شوی د نبوت په 100 کال باندې. په دې کې مختلف قسم روایات دي د حضرات علماء کرام. روایات ډېر دي. محققین وایي چې معراج چې دی دا د نبوت په 5 کال باندې شوی یعنی په 40 کال چې نبوت ورکړی شو او 15 کال تیر شو نو بیا معراج شو. اوس معراج طور و طریقه څه وه هغه کافی حد پورې بیان ما ستاسو په مخ کې کړی. عزیزانو که تاسو خیال وکئ نو دا دور چې ډېر سخت دور دا د ابو جهل لویه سرداری وه په مکه کې. دا لوی سردارو دا لوی سنادید د قریشو چې دا ژوندي وو. په دغه زمانہ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله د توحید आवाज کړو. که تاسو خیال وکړئ د توحید چغې مونږ هم وهو او دام وایو چې مونږه حق دین یو یا حق پرست یو یا حق وایو. او که دغه دور تاسو لغوندې مطالعه کړ چې یو زلمی دی مور نشتا پلار نشتا رور نشتا خور نشتا
کلهم عزیزان تربوران قوم قبیله دا ټول په یو طرف دی او یو مذهب دی او دا هغه مذهب دی چې د یو سړی په کوټه کې شپېته بوتان پراته دي او هغه ته خدایان وایي او په دا وخت کې سردار کونین صلی الله علیه وسلم هغه ورته आवाज کوي چې وحدوا ربکم الله یو غنئ دا تاسو چې چاته خدای وایي دا خدایان نه دي نو دا ډېر سخت وخت دا پته مو چاته لګي چې په دغه وخت کې څوک پکې مبتلا و او بیا د عمر فاروق غوندې سړی چې دام خلاف چا به چې اسی کاږه وکړه نو ده به سر غورځولو دا دغه دور عزیزانو په دغه وخت کې 15 کاله چې تیر شو نو معراج وشو معراج بیا د مسجد حرام نا مسجد اقصا پورې او هغه نه بیا پورته عروج عزیزانو خبره دې ځای پورې رسیدلې و چې سدرۃ المنتهى ته څو وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسید نو دا وخت کې جبريل ورسره و جبريل علیہ السلام فرمایل چې صاحب زه دې ځای نه مخکې نشم دا هغه سرحد دی چې دې ځای نه پورته د مقربو ملائکو هم د تلو اجازت نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې دا خو خبره نه ده چې تر دې ځای را سره رالی او دې ځای نه مخکې نه ځي زه چې ځو محدثین وایي چې جبريل علیه السلام ورته فرمایل چې نه صاحب دې ځای نه مخکې ما ته د تلو اجازت نشته عطا الله شاه بخاری رحمه الله تعالی وتبارک هغه به وی چې کاش چې دغه ځای کې د جبريل په ځای زوی والله چې پیغمبر راته وی چې راځه چې زه ورسره تللی چې پیغمبر سره زه روان وی نو چرې به خدای واپس کړی نه وی خیر دا یو ذوقي او عاشقانه خبره علماء وایي چې سدرۃ المنتهى نا رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکش نو دا وخت کې یو لار ورته وښودی شوه چې په دې لار راځه اوس سدرۃ المنتهى د اووم اسمان د پاسه یو ځای دی او دا د پاس دنیا او د لاندې دنیا سرحد دی لاندې دنیا دې ځای نه پورته نشي تللی او د پاس دنیا دې ځای نه لاندې نشي راتلی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ځای کې دا مباحثه جبريل سره کیږي یو بزرگ دے هغه دا واقع د حدیث نظم کې ویل هغه وی جبرائیل نو چھوڑ کے
واگ براق دی موڑ کے جبرائیل نو چھوڑ کے واگ براق دی موڑ کے جلوہ دیکھا نور دا اگے قدم یوں لاریا تیری خاطر پیاریا این گلزار کھلاریا بیا ورت آواز کی عرش بری اتے آزرا میرے محمد پیاریا تیری خاطر پیاریا ای گلزار کھلاریا دا ذہلک پغور وورے چلا مکان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسی دا اللہ شان اقدس علماء وائی چی دا وقت کی دا اللہ و دا رسول پا منس کی یو گز فاصلہ و دا قرب یو گز اور دا وقت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدی جسم عنصری سرا دا اللہ پدیدار باندے مشرف دیدار ورتا مکمل اش ورسرا داو ویلے شوچے دا حال با دنیا کی چاہتا نہ وے وہی کتا سخیالو کی عام طور دا عشق رازونا چی دی دا پٹوی دا عشق راز چکم عاشق فاش کو عاشق پسلے خیجی بیا عرض داو چی پدیدار مشرف شو خو اجازت دا حل ویلو نشو قرآن کریم کے راضی دنا فتدلّا علماء وائی چی ددی تراجم باز دادی چی دغل تنا قرب د جبرائیل علیہ السلام مراد دے د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض علماء وائی چی نا قاب قوسین او ادنا چی راضی قرآن کی نو قوسین چی دے اغا کتاسو دلی بھی لندا لندے دا سے لرگے یا غیر لگرا کوکڑی او پدے منس کے چکم تاری اللہ فرمائی چھ زما و زما دا محبوب پا منس کے دمرا فاصلہ والا کد لندے پا منس کے چھ تمرا تاروی نو اغا تار یا گزوی یا سوا گزوی نو بعض علماء وئی چھ قاب قوسین دلتا اغا قرب مراد دے چھ دا معراج پشپا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ سرشر اس کتا سخیالو کئی دا اللہ دا اغا دا محبوب پا منس کی چکم راز و نیازو
نو د عشق راز و نیاز چې دی هغه عام خلقو ته خو پته نه چې ملائکو ته هم پته نه لګي. یو بزرگوی میان عاشق و معشوق رمز است کرام کاتبین را هم خبر نیست. دا عاشق او د معشوقې منځ کې یو داسې رمز وي چې د کرام کاتبین ملائکو ته هم پته نه چې دا څه شی. نو هغه راز و نیاز چې کوم د الله او داغه د محبوب په منځ کې نو پاغه یا الله پوي دی او یا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. نور خبرې چې کوم شي دي هغه دادی چې الله ورته فرمایي چې حبیبا ته چې د دنیا نه راتلې نو د دنیا دستور دا دی چې یو دوست بل دوست تزینو ستوفه او ډالۍ ځان سره وړي. نو ته چې د دنیا نه راتلې تا ماله ستوفه راوړې ده. اوس دې مقام کې د نبوت شان ګورا او د عقل انتها ګورا. توفه او ډالۍ پیشکئی ورتا او دا اللہ د شان مناسب پیشکئی ورتا. دین ام لک سبق والی چه ار سری سره چه خبری که نو داغه د شان مناسب بکے. زما عزیزانو دلته د عقل انتها ګورا. توفه ډالۍ یا الله ما راوړې ده. اوس دا نه وایي چې د مدینه یا د مکې ډېرې اعلی قجوري دي یا فلانه دی. نه، توفه ډالۍ وایي او داغه د شان مناسب وایي. یا الله ما توفه تعالی چراوڑے دا. التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات تحیہ میں راوڑے دا للہ خدای لرا د سشی الصلوات والطیبات د منزلو او ستا د پاکای بیانولو. خدای ما توفه دا راوړې ده چې زه به ستا منځونه کوم او ستا پاکي به بیانوم. څومره اوچته تحفه ده. د الله د شان مناسب تحفه او ډالۍ ده. جواب وشو السلام علیک ایها النبی. اے محبوب پتا دی زماد طرف نہ سلام ہوئی. سردار کونین ورته فرمائی چې یا الله په ما خو دې سلام وی خو زه یوازې نه یم زما ډېر امت او ډېر مرګري دي. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. اے اللہ پا ما خود سلام ہوئی خستا بندگانو کی چکم نیکان دی پاغوی دم سلام ہوئی. تاسو خیال را انجانو مخ کے نور باز شوروش چه نور باز شوروشو منزونه بئی 50 منزونه بئی روجه بئی حج بئی زکات بئی دا بئی قانون بیان. علماء وايي چې دا باس ډېر وګت شوی او شپه یوه نو په یوه شپه کې
آسمانونو تتلل په یوه شپه کې الله سره راز و نیاز کول په یوه شپه کې د بیت المقدس منځونه کول دا خو په یوه شپه کې ډېر ګران بیا دا چې پیغمبر د کوره ووتو کنجي خوځېده چې راغی کنجي لا ولاړه نه وه او مغسې خوځېده دا اشاره ده دې خبرې ته چې دومره په توندۍ تللی او راغلی دی چې کنجي لا تر اوسه ولاړه نه ده د بسترې ګرمایش هم تر اوسه یخ شوی نه دی نو دا اشاره ده انتهایی سرعت سره تلو راتلو علماء وایي چې چل بلو چل داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سو وخت کې راز و نیاز شروع شو نو الله پاک د ټول کائنات نظام معطل کړو د کائنات نظام معطل دا معنا چې حرکت د افلاکو دا شپه او ورځ نور سپوږمۍ دا د اسمان په حرکت باندې پیدا کیږي ځکه چې کوم اسمان د ټولي دنیا نه محیط دی هغه اسمان د ټولي دنیا ته دور ورکوي او ټوله دنیا ګرځي هغه نظام معطلو چې دا هم احترام د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس په دې یو خدای پوهیږي یا به په د خدای هغه ملائکې پوه دی چې چا دا منظر لیدو چې په کومه شپه معراج کېده چې په اسمانونو کې به څه حالو او ملائکې به په کومه ډیوټۍ وي او د کائنات نظام به څنګه معطلو په دې یا د خدای ذات پوهیږي یا په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو خیال راغلی نو عرض داو چې نظام ټول معطلو چې نظام معطل شو کنجي ذکر خوځېدا چې کنجي به ادرېده ذکر چې وخت په تیر وي الته وخت خو کائنات ولاړو وخت تیرېدنه نو کنجي به ادرېدل څنګه وي تاسو خیال راغلی کنجي چې داسې خوځي نو دا خو به پرورو کېږي اله چې وخت پې تېرېږي او چې وخت نه تېرېږي خو چې په کوم ځای دغسې به وي که نه تاسو خیال راغلی بستره به یخېده نه همغسې ګرمه وه ولې وخت نه تېرېده یخوالی خو په تېرېدو د وخت سره پکې راځي وخت چې کوم ځای دی هلته ولاړ دی نو بستره یخه څنګه شي تاسو خیال راغلی اوس څومره وه نو دومره وه چې څومره د خدای خوښه وه دې خوا وګورئ چې شپې او ورځ هم د خدای وي د کائنات نظام هم د هغه په لاس کې او جناب محمد رسول الله محبوب سره مذاکرات هم وي نو شپه به څومره اوږده کړي نو که دا در باندې پېښه شوه چې څومره به اوږدی ته عزیزانو د ټول کائنات قانون جوړېده تر قیامته پورې او دا مذاکرات څومره وو په دې به هغه پوهېږي دا الله نه سوا دا علم بلې چاته ولاړ دی د ټول خدایي نظام معطل دی جبریل امین غوندې فرشته هم د سدرة المنتهى په خوا کې د حکم په انتظار ولاړ ځکه چې دغه مقام چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله ورکړیو دا بیا په 1,40,000 پیغمبرانو کې بل چالن دی ورکړی
ختم شو. باس ختم شو، حضور واپس شو. چې واپس شو لاره کې تپوس کیږي موسی علیہ السلام دے غالباً سو منزونه فرض شوئے صاحب 50. موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې ما ته د بنی اسرائیل حال معلوم دی 50 منزونه ستا امت به نکړي کمه کا بیا التجا وکړه چې یا الله 50 خو ډیر دي لس کم شو. بیا التجا وکړه لس نور کم. بیا التجا وکړه چې لس پاتې شو. بیا التجا وکړه ورځ 15 شو. په 15 کې ول بیا التجا وکړه. حضور فرمایل چې اوس نور مال حیا راځي. ورکه رااله چې د 500 به د 500 ثواب او د 500 به د 500 نو الله ورته بلا بند واچول چې نه من جاء بالحسنه فله 10 امثالها. چا چې یونی کی وکړه نو یو پلس به ورکوم کای به 15 منځونه او ثواب به د 500 ورکوم. دا خدشه نه منم. عزیزانو بیا دنیا ته چې راځي بیګا څه شي دي او ساره ریږ سره پندو کې په سر دی او داګه شپار کور ته چلاړو دروازه او ټکولا سره راووت په خیر دي صاحب په خیر جوړ تکړه مرحبا خرشه وداستاوین زوال سودا پسې دلې غلي و دین وخت ډېر تیر شو. تبین نیولې د بیمار امدا نو جړلې چې کول تلار شم د کور مالک بنوم وਹੀ نو یو خدا پندو کې نشور اورې دا ور سره مار اورو ځم کدی لګي سزا پنیت کی آ سزا مال را کا خوش دی تسول وائے آ یہودی دے جناب محمد رسول اللہ پخپو کی پریوت اویلی چھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سردار کونین ورتوی د خدای بندا ز خودی لنوم راغلے چې تا مسلمان کم د دی وینځ خدمت نکول غرض و یا رسول الله د تورات یو مسله نشتیا شوا ما دا نمن چې ته پیغمبر تو تورات کې دا لیکلیو چې هغه پیغمبر چې کوم په مکه کې پیدا شي پکمش پہ خدای سره ملاقات شي دا الله په دیدار باندې مشرف شي پاغه سحر بلا کور تنیتله او د یو کافر د وینځ شپارس بکوي دا مسله په تورات کې لیکلې و مال دلی و یقین میں پتا نرات لو اس میں یقین راغے چې تبهګا اسمان تنتلے عزیزانو دارم بنے سحرو آغا سحر چې په کوم شپه د رب العالمین په دیدار باندې مشرف شوه. واخر دعوانا ان الحمد لله. دا بتاسلا پیښور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقاریو کیسټ به هم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کیسټ رحمان بابا غو د کلام په پښتو ژبه کې تر قیامت پورې پښتون دنیا جوړنه کی یو قصیده ده
عاقل غوګولي سماتا مرګل نپریدي سړی خپل رضا تا د اجل سوار په تخت بدل راشي ناګهانه بتالا شوایم تا تا د اجل سوار په تخت بدل راشي ناګهانه بتالا شوایم تا تا ډېر ما تکړه مړی د خبر جنو تکبیر تاج و تخت و ختم نبوت نعره تکبیر ډېر ما تکړه مړی د خبر جنو چې د خبره بینا لیدل هچاتا بادشاہان دیوانا خاک د بیابان شو نظر اکڑا سکندر پسیداراتا پجوان گلے توبہ باس رحمانا چه قیامت کی شرمندہ نشمالاتا دا کلام وزد تیرا پشمائی کرش پل خوابا خدای بکل یادوی خان خرابا کپوئیگی پا شتاب شتاب دیتل دی غافل مشد دے دہر لشتابا پا حقی جہان بسرنگ جواب ورکڑی چپا دی جہان عاجز ایل جوابا دکاغاز پا کشتی سیل بکڑی ترکما دا کشتی بدی مرگے کاندی غرقابا چی افتاب یوانی زشی بیا بسکڑی اس چی سوری لردرو میلی افتابا پا ازار دچا رازی مشی رحمانا کخلاسے پا قیامت غاڑی لعذابا چی بلبلی پکیلوی بوستان سکرما دیمیوی بسروی قد خرامان سکرما چی علاج میں دو مرس